آسټرالیا د پاکستان خلاف ټي20 سکواډ اناونس کړی دی، خو یو داسې ټیم یې اناونس کړی دی چې بیخي بي ټیم هم نه دی، سی ټیم یې د پاکستان خلاف اناونس کړی دی. آسټرالیا ته زما په خیال پته ده او ښه مکمل کانفیډنس سره دا ټیم اناونس کړی دی چې په دې ټیم هم موږ په پاکستان A ټیم له شکست ورکو. په دې ټیم کې دا کم ټیم چې آسټرالیا جوړ کړی دی د پاکستان لپاره ټي20 سیریز لپاره، په دې کې ټریویس هیډ نشته چې د آسټرالیا نن سبا مین کھلاړي دی او ښه فارم کې دی، داسې بیټینګ کوي داسې کنه چې حیران بشئ والله. ټریویس هیډ پکې نشته، ټریویس هیډ نه علاوه شان مارش پکې نشته، دغه د ټي20 کپتان دی. سټارک پکې نشته دی، میچل سټارک. پیټ کمنس پکې نشته دی، جوش هیزلوډ پکې نشته دی، سټیون سمیت پکې نشته دی. د آسټرالیا چې کم مین کھلاړیان دي په دې سکواډ کې نشته دی. یو بي ټیم هم نه، سی ټیم د آسټرالیا د پاکستان خلاف د ټي20 سیریز د پاره اناونس کړی دی، او که په دې کې پاکستان د آسټرالیا نه میچ بایلی نو سخت زیاتې به وي، نو بیا پاکستان له پکار چې دا کرکټ پریږدي جی. راځئ زه مکمل سکواډ طرف لزو چې کم سکواډ د آسټرالیا د کرکټ بورډ د طرف اناونس شوی دی، نو تاسو له په سکرین باندې ښکاري جی. دا مکمل سکواډ دی که تاسو نظر واچوئ دی کې به تاسو له غټ نوم نه ښکاري، صرف غټ نوم که تاسو له ښکاري یو غټ نوم پکې دی ګلین میکسویل دی جی. ګلین میکسویل پکې غټ نوم دی، مارکس ټاینس دی پکې، دوه درې پکې غټ نومونه، نو ټول چې کم دي بي ټیم کھلاړیان او د سی ټیم کھلاړیان دی کې ورچولي وورئ جی. سین ایبټ ته ورسره، زیویر بارټلیټ ته، کوپر کانولی دی، ټیم ډیوډ نوې کھلاړي دی. ټیم ډیوډ چې کوم دی آسټرالیا سلیکټ کړی دی د پی ایس ایل نه. پی ایس ایل کې ټیم ډیوډ ملتان سلطان د پاره په یو سیزن کې ډیر ښه بیټینګ کړو. ښه ټیم ډیوډ اوم لږ زوړ کھلاړي دی. نیتن ایلس دی، جیک فریسر میګورک دا یو ډیر ښه زبردست اوپنر بیټسمین دی. ایرون هارډي، جوش انګلس د دی او وکټ کیپر دی جوش انګلس. سپینسر جانسن، ګلین میکسویل دا پکې اوس لږ زاړه کھلاړیان دي لکه ګلین میکسویل شو، میتیو شارټ شو، مارکس ټاینس شو او ایډم زمپا شو. او زما په خیال د دی کپتان هم ایډم زمپا دی په دې فارمیټ کې د دې دریو میچونو دپاره. دا درې میچونه پاکستان سره یو په 14 نومبر میچ دی، یو په 16 دی او یو په 18 باندې دی جی. نو دې کې صرف دا درې څلور کھلاړیان داسې دي چې دا زاړه کھلاړیان دي، او نور ټول ټیم که تاسو وګورئ نو نوې ټیم دی. 100 کھلاړیان په شمار ورسره 15 کھلاړیان داسې دي چې زاړه کھلاړیان دي. ټیم ډیوډ شو، ټیم ډیوډ هم دومره زوړ نه دی. ګلین میکسویل شو، میتیو شارټ، مارکس ټاینس او ایډم زمپا دا څلور 15 کھلاړیان دي چې دا ورسره زاړه کھلاړیان دي. بقایا ټول ټیم چې کم دی د هغې نوې ټیم دی، بي ټیم دی یا سی ټیم دی یا د آسټرالیا پریمیر لیګ یو ټیم راوچت کړی دی. خو کھلاړیان چې کوم دي دومره بکواس کھلاړیان نه دي، ښه کھلاړیان دي. د پاکستان د ټیم ښه کھلاړیانو مقابله دی کولی شي. د میچ نه پس په پته لګي چې څنګه میچ څوک ګټي، چاله څوک شکست ورکوي، پرفارمنس پکې د چا ښه راځي، ابه د میچ نه پس بیا په موږ به ډسکشن کوو. خو دا د آسټرالیا ټي20 سکواډو د پاکستان خلاف د دریو میچونو دپاره نظر پې واچوئ. کمنټ وکړئ چې آیا دا سکواډ پاکستان ته شکست ورکولی شي که نه، یا پاکستان دی له شکست ورکولی شي په آسټرالیا کې که نه. کمنټ لازمي وکړئ.